اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة. عبد الله بن عمر وی زه د خپل خور د کوټې چت ته وختم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما اولیدلو پیغمبر اسلام یقضي حاجته چې هغه قضای حاجت لپاره ناست مستدبر القبله قبله ته شا کړې وه او مستقبل الشام شام ته مخ کړی. نو دې کې نادا ثابته شوه چې کعبې ته سړی شا کولی شي او دې باندې دلیل امام شافعي رحمت الله علیه دی پیش کړی. ستاسو پر حاشیه نمبر 11 کې لیکي: احتج مالك والشافعي وإسحاق وآخرون فيما ذهبوا إليه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان. امام مالک، امام شافعی، اسحاق او نور امامانو داغي دا مسلک دی چې قبله ته مخ کول او شا کول دا او د سماعتي په ټیم کې په آبادو کې دننه دا جایز دی. او انه مخصص لعموم النهي او وذهب طائفة الى الكراهية مطلقه. یو ډله د علماء وایي چې مخ کول او شا کول مکروه دي په آبادو کې هم او په ډاګه ځای کې هم. او دا یو امام مجاهد دی، بل نخعی دی، او هرچی ابو حنیفه دی اخذ العموم حدیث النهي مع تقویته بقول ابي ايوب: قدمنا الشام فوجدنا المراحيز قد بنيت نحو الكعبه. واي ابو حنیفه عمل کړی دی په عموم د حدیث ته نهي باندې چې پیغمبر خدا فرمایي نه به مخ کوئ نه به شا کوئ بیت الله شریف ته په وخت د اودس ماتولو کې. نه ورسره دا ویلي چې په آبادۍ کې که په غیر آبادۍ کې، خو نه به مخ کوئ نه به شا کوئ. او د دلیل پس پیش کړی په حدیث ته نهي باندې صفا نهي راغلی ده. او دویم هغه دا ده چې دغه نهي مؤیده ده په دې قول د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه چې کله ابو ایوب انصاری د جهاد د پاره شام ته لاړو مونږه، نو هلته مونږه باترومونه او دا دغه چې کوم دی دا غسل خانې مونږه وموندلې قد بنیت نحو الکعبه، کعبې طرف ته مخ و چې ته به کېناستې نو کعبې ته به مخ راته یا به کعبې ته ستا شا راته. نو دا پته نو دی وایي چې موږ به داسې کول چې موږ به په هغې کې اودس ماتو خو ننحرفو، موږ به پوره تاو شو د کعبې نه، به پوره ځان تاو کړو اگر چې پوره به نشو تاویلی. یو معنا یې دا خو موږ به ځان تاو ځکه چې هلته نهی پرته وه. دا دغه معنا د حدیث خلک ننحرفو، موږ بیا پای کې اودس نه ماتو بل ځای کې موږ اودس ماتو. خدا خبره چې موږ به اودس مات که پای کې نو بیا به چې راپاڅو موږ نستغفر الله، دا الله نه به بخښنه وغواړو ځکه چې پوره به موږ نشو تاویلی. نو دا حدیث پوره مؤید دی د مسلک د ابو حنیفه. پوهېږئ په دې باندې؟ نو زمونږ مسلک همدغه دی چې نه مخ کولی شو نه شا کولی شو، نه په آبادۍ کې دننه او نه په صحرا کې په ډاګه، یو شان مسله. نو حدثنا ابراهيم ابن المنذر حدثنا نصب
انس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. نبی علیہ السلام به مونځ د مازدیګر کولو او لا نور به نو اوتې داګې د کمرې نه. د حضرت عایشې د کمرې دا ور دی دا نور پرې واته ته. اوس همغه کمره چې سازه نو داسې سازه ده. د پیغمبر خان قبر چې پکې د بکر صدیق او د حضرت عمر قبرونه پکې دي د ما دې کمرې ته ورې په دې اندازه باندې او دې ور همداسې د جومات نو دې جومات ته چې ته داسې وګورې هلته ودرېږې نو سلع غر ښکاري دا نور چې پروزي مازدیګري کې تا ته به ښکاري سلع دې غر باندې راسې روان نو دا د دې دا ور هغه طرف نو دا انور به پرې کمره کې و دا به مطلب دا دی د دیوالونو ته لوچت شوی نه و په داسې وخت کې لمونځ به یې وختي کوو دا یې معنا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا. ادرے نبی علیہ السلام تقریر کون کے خطیب مقرر توائی خطبہ تقریر توائی بیان توائی. فاشار نحو مسکن عائشة و نبی علیہ السلام اشاره وکړه طرف د کور د عائشې ته داسې هغه ځای کې دغلته محراب دی او په دغه ځای کې اوس هم دغه شته دی دا یعنې دغه دا محراب او منبر دغه په دې منبر باندې داسې د عایشې دې کور ته داسې اشاره وکړه. څنګه اشاره وکړه؟ فقال ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة. دې طرف ته فتنه ده دې طرف ته د عایشې دې کور طرف ته اشاره دې طرف ته او دا نور خاته دی یعنی معنا دا ده چې فتنه به دې نور خاته نه راځي دې نور خاته نه به راځي دې نور خاته نه به راځي دا یې معنا او دا معنا چې چا کړی هغه بالکل غلط شوی دی چې دا کور د عایشې یادوي د عایشې کور خو د جبریل د راتللو کورو او د وحي دفترو کور هلته پیغمبر باندې به وحي راتلله نو هغه خلک د نحو په معنا نه پوهېږي نو ځکه دا معنا خبرې کوي. قال ها هنا الفتنه دا معنا ده دې طرف ته فتنه ده یعنې دا دغه یادو دا ریاض یادو دې ته نجد وایي پخواني دا نجد دی دا یادو دې ځای نه به فتنې راشي نو مسیلمة الکذاب فتنه هم د دې نه پیدا شوې وه او نور هم بې شماره فتنې را دغه شي د محمد دا فتنه هم د دې ځای نه راوچته شوله دا فتنه هم د دې ځای نه راپورته شوه او دا درې ځله وویلې من حیث یطلع قرن الشیطان یعنی د هغه ځای نه چې هلته به ښکر د شیطان راښکاره کېږي د شیطان ښکر مسیلمة الکذاب او د شیطان ښکر دا موجوده محمد دی او نور هم د شیطان ډېر ښکرونه راښکاره شوي. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها دی خبر ورکړی و اخبر دی له خبر ورکړی و چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان عندها عایشې زوج النبي خبر ورکړی و دی عمرې ته چې لور د عبدالرحمن ده دا رابیه ده شاګرده ده د هغې هغې دا خبر ورکړی و چې کان عندها نبي علیه السلام د دې سره و وانها سمعت صوت انسانی د عایشې اواز د یو انسان واورېد استاذن فی بیت حبسه چې اجازت حاصلوي په کور د حبسې د حبسې ورته ولاړ دی او ډبوي او ورته وایي چې ماته اجازت وکړئ نو عایشه وایي فقلت یا رسول الله هذا رجل یستاذن فی بیتک د الله پیغمبره یو سړی دی اجازت حاصلوي ستا په کور کې
دا امام بخاری دا ترجمه الباب دسی خیره چې د پیغمبر خدا د بیبیانو دا کورونه دام ویل چې د بیبیانو کورونه دام ویل چې د پیغمبر خدا کورونه دي دې لپاره دا لګیا دی دا دونه خبرې شروع کړي دي نو عائشه وی ما ورته چې یو سړی ستا په کور کې یعنی د حبسې په کور کې اجازت حاصلې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوراه فلانا لعم حبسه من الرضاعه نبی علیہ السلام ما ته داسې بریښي چې دا پلانې سړی دی چې هغه رضاعي تره دی د حبسې او ان الرضاعه تحرم ما يحرم من الولاده رضاعت حرمت پیدا کوي د هغې چې کوم حرمت د ولادت نه پیدا کیږي چې د ولادت په وجه باندې کوم سړی محرم سازیږي نو د رضاعت په وجه هغه محرم سازیږي باب ما ذکر من درع النبي وعصاء وسيفه امام بخاری بیا باب دی پای کې چې ذکر شوی دی د هغه زغری د نبی علیه السلام نه د امسا د نبی علیه السلام نه د توري د نبی علیه السلام نه وقطحه او د کنډول د نبی علیه السلام نه وخاتمته او د ګوتې د نبی علیه السلام نه دا ټول ذکر شوي چې دغسې زغره وه دغسې امسا وه داسې توره وه او داسې هغه کنډول چې اوبې پې څکلې او دغسې ګوتې وه چې مهر به یې پې لګاو او وما استعمل الخلفاء بعده او په دې کې هغه هم ذکر کوو چې بیا د پیغمبر خدا نه وروستو خلفاو د پیغمبر خدا د موجودګۍ نه وروستو د دې استعمال کړی دی ابوبکر صدیق کړی عمر کړی عثمان کړی مما لم تذکر قسمته چې د هغې تقسیم ذکر شوی نه دی چې ګندې هغه نبي علیه السلام تقسیم کړي دي ومن شعره ونعله وآنیته او دارنګې د نبی علیه السلام د ویښتو مبارکو او د هغې د پیزار مبارکو او د هغې د لوښو مما شرک فیه اصحابه د هغه قبیلې نه چې پای کې اوس صحابه هم شریکو په هغه لوښو کې او وغیرهم بعد وفاته صلی الله علیه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي عن سمامه عن انس ان ابا بکر لما استخلف کله چې ابوبکر خلیفه شو بعثه الى البحرين نو ویلګو انس لره بحرین ته وكتب له هذا الكتاب او دا خط ورته ولیکو وختمه بخاتم النبي صلی الله علیه وسلم او مهر یې لګاو پای باندې په ګوتې د پیغمبر اسلام باندې د نبی علیه السلام ګوتې ساده کړو د سپینو نه او هغه ګوتې اصل کې مهرو سرکاري مهر واغه نو څنګه وکانه نقش الخاتم یو هغه دغه چې کوم دی هغه نقش د ګوتې د پیغمبر اسلام چې و ثلاثه اسطر درې لکیری وی درې کلی وی درې څنګه محمد ستر یو کله محمد ورسول ستر او بل کله اغا رسولونو او بل کله چې کوم دی نو اغا دغه والله ستر بل پکې الله سترونو محمد لاندې رسول په د پاسو الله داګه د پاسو پدای نقشه وا دای طریقه وا واي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس علين جرادين رويس النبي عليه الصلاه والسلام انس د نبی علیہ السلام پیزار جرادینی چې ویخت په د ویخت نه کټ شوی وو دو پیزار او ویخت په نو هغه ویخت ته کټ شوی او لهما قبالتانی د دې لپاره دوه قباله وی دوه و دې کې چې کوم نه نو دوه تسمې وی یو تسمه د غټي ګوتی دا غټه ګوته کې به پکې ور کوله
پیږي پرې باندې او دویمه تسمه په دې د دې دوه ګوتو په دې منځ کې بله وه پای کې به دا درې ګوتې راتلې نو دا دوه قبالې د نبي علیه الصلاة والسلام په پیزار مبارک کې وي د مولانا دغه چې کوم دی د شبیر احمد عثماني دی یو سیرت لیکلی دی هغې ته وایي سیرت مصطفی هغه سیرت مصطفی کې د دې پیغمبر خدا وسلم د پیزار نقشم ورکړ د اسپنج په شکل دی اسپنج خو بهرحال دغسې د نبي علیه السلام پیزار و نو د هغې دوه قبالې وې جرادین او لها قبالتان فحدثني ثابت البناني بعدو عن انس بیا رستو منګه تا ثابت بناني د انس نه رستو بیا ویلي دي چې انهما نعلان بي دا کمی چې اگر منګه تا کم پیزار خو د ویخته پینو نو دا منګ ته رستو بیا غویلي چې دا پیزار تاسو چې انس را کړو دا د رسول الله پیزارو حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي برده قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا وعائشه ام المؤمنين روي استمنغتا يو صادر يوا شړینګ يوا ملبدا چې هغه تلبید شوی د تلبید معنا دا ده چې دا دغه چې کوم دي دا د غرونو خلک ګورې تاسو دې کټ ته وګورئ که نه شاته دا کټ ته تاسو وګورئ دې کټ کې څه شی پروت دا دی دا دې ته تلبید وایي دا دغه چې کوم دي دا د ګړي دا وړی دا په څه طریقه باندې ځای کې دغه تاسو به وګورئ چې ستا احساس کړی دی دغه لبید دی بس نو دا مونږ ته یو څه غربي څه شړی چې هغه ملبده وه وقال فی هذا نزع روح النبي صلی الله علیه وسلم وی فرمایل په دې کې د پیغمبر خدا ساه ختلې وه دغه زګه غوندې جامه وه زګه په دې کې د حضرت روح ختلی و یاره دا خلک د غیرت ډک و دوی په جامو څه کول دوی په خوراک څه کول دوی خو د عزت سره او د دین سره کار و کوم خلک چې په خوراکونو او په جامو باندې مین شي د هغې نه دغه اوسني سربراهان د مسلمانانو ملکونو ساز شي چې بیا پکې د غیرت ترې نه وي وزاد سليمان عن حميد عن ابي برده اخرجت الينا عائشه ازارا غليظا منګه ته یو لنګ راویسته عائشه ام المؤمنین چې هغه زیګو مما يصنع باليمن دا هغه قبیله نو چې په یمن کې براغه کډای کېدله او وکساء من هذا التي او دغه جنس نه منګه ته یو صادر راویسته التي هغه صادر تدعونها الملبد چې تاسو هغې ته ملبد وایئ رابلی تاسو هغې له په ملبد باندې حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر النبي عليه السلام اغا کندول مات شویو دغه دا فتخذ مکان الشعب سلسة من فضوا نو ساز شویو په ځای دغه کنډاو باندې وی سازې که په دغه کنډاو باندې یو پتری چې کوم دی د سپینو سلس زنځیر غوندې او دغه چې کوم دی پتری غوندې په هغې باندې لګولی شوی دا اوسه پورې حاجي صاحب ته به پته یو ده ته هم پته دا پیالۍ به مونږه ګنډلې د دې به ځان له ماهرانو دا چینکونه به یې ګنډله پوهېږئ په دې باندې دا رکیبۍ به یې ګنډلې داسې خو نه و که نه لکه دا اوس چې د هر شی داسې ډېر شوی دی او وارې خري دي ور طرف ته پراته دي او څوک یې سنبالولی نه شي داسې خو نه وه نو هغه زمانه کې به هم چې کوم شی مات شه نو به یې سازه و قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه
دغه کنډول ما لیدلی دی عاصم صاحب وایي او ما پکې اوبه هم څکلي دي اوبه مې هم پکې څکلي دي زما خیال دی بس پرېږدو پرېږدی دا اوږد دی بس ناست دی اوس هم ناست دی ډېر ودانې زموږ کلي په کوم ځای کې ډېر ودانې ها